ग्रानो कतुन को ډیر معززو الله پاک مو کامیاب او کامران لرا خوږ نبی غمخوار نبی خاتم الانبیاء نبی محمد عربی صلی الله علیه وعلى آله واصحابه وسلم فرمائی ثلاث جدهن جد وعزلهن جد الیمین والعتاق والطلاق. خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی درې شیونه داسې دي چې د هغوی ټوکې هم رښتیا دي، ټوکې ګپ شپ هم رښتیا دي. دی مبارک فرمایي هغه الطلاق والعتاق والیمین، قسم دی او عتاق د غلام ازادي ده، والطلاق او طلاق وي. دروغو ګپ شپ کې قسم هغه هم رښتیا دی، او غلام ته چې په ګپ شپ کې وایي چې ته آزاد شو د غلامۍ نه هغه هم رښتیا دی. او طلاق چې کله بیبي ته په ګپ شپ کې وایي چې ته طلاق یې نو هغه به طلاق واقع کېږي. ګرانو کتونکو طلاق یو دومره اهمه مسله ده چې معاشره ګیر چاپېره د دې نه ډکه ده او په ډېرو خلکو باندې ښځې طلاقې شوي. ځینې دکانداران د ملګري د خفه کېږي ما، خو مهرباني وکړئ چې په ځینې سودا باندې یا ځینې خرید فروخت کې طلاق او قسم مه اچوئ. ځنې داسې ملګري چې هغه ځنې جرګې کوي او په هغې کې طلاق اچوي او زر درې کاڼي راواخلي او هغه وغورځوي. دا نه دی پکار، بلکل نه دی پکار. علماو دا لیکلي دي او دا فتوا یې ورونو چې که یو سړی دی هغه په لیکلو باندې طلاق ولیکي، سره په زبان یې هم نه ویل، په لیکلو باندې ولیکل او یو کس ته یې ووایي چې دا لیټر او دا لیکل 100 د ما کور والا ته یې حواله کړه او په هغې کې ذکر د طلاق وي، نو په زبان ویلیم نه دي خو په دې لیکنه باندې هم مطلب یې طلاق وغورځېدل. راځئ وروڼو ډېر احتیاط پکار دی د طلاق په دې مسله کې. طلاق زبان په لفظ راوړل نه دي پکار، په زبان باندې طلاق لفظ په زبان راوړل نه دي پکار. او موږ استاد محترم حضرت علامه شهید حافظ عبدالعظیم رحمت الله علیه هغه به فرمایل بچو خلق چې خبر کوي د طلاق لفظ له طلاق ورکوي، سره د طلاق لفظ ورته چې په زبان باندې راوړی ما. راځئ وروڼو چې دا مسله ملګرو سره خوره کړو صرف په دې نیت باندې چې الله پاک موږ له دې اجر راکړي او د ډېرو تورسرو زندګي چې دی هغه بچ شي. رب ذوالجلال سره د ما ایمان سلامت کا. او خوږ نبی همدا فرمایلی دي چې طلاق جایز شی دی خو رب ذوالجلال په دربار کې هغه ډېر یو ناکاره سیز دی. الله تعالی په جایز شیانو کې ناخوښه سیز چې هغه طلاق وي. راځئ چې د دې نه ځان وساتو. رب ذوالجلال ایمان سلامت کا او رب ذوالجلال د موږ تاسو کورونه مورانوي. آمین بجاه النبی الرؤوف الرحیم.